أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی عزتمندو، قابل احترام مشرانو، ورونو، بچو او خیاندو، الحمدللہ دا اللہ ډیر زیات احسانات دی. اللہ تعالی مونږ یو وری بیا زنانو ته مخکل کې غوښتنه نشته. اوس درواز ته ول اوس ضرور رسیدل. الحمدللہ اللہ تعالی مونږ یو وری بیا خپل کتاب ته د اوریدو او د بیانېدو توفیق مونږ ترا کو. الله تعالی دې مونږ تاسو په دې باندې پوي کی او به د الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. هغه عمل دې الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي. عزتمندو، نن تاسو سورہ نساء اوریدو. د سورۃ النساء معمولی شان دې پس منظر یا خلاصہ تاسو اورئ، بیا باغې کې احکامات دي. هغه احکامات باندې ان شاء الله دا الله توفیق سره تاسو په یولو کوشش کوم. څومره چې الله تعالی توفیق راکړو، څومره چې الله تعالی موږ تاسو ته دا غي بیانولو او بیا د عمل کولو توفیق راکړي، نو همدغه کوي توقع د الله تعالی نه یقین سره ساتو. عزتمندو، احد جګړه شوې وه. د احد په جګړه کې 80 کسان مسلمانان شهیدان شوي وو. فخپل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهم هغه هم ډیر زیات په تکلیف سره شهید کړی شوی وو. خدا سے کورنۍ په مدینه کې نه وه چې هغه کور کې شهید نه و شوی. او د دې شهداو نه بعد د دې په کور کې دوا ډېرې غټې مسلې پېښې شوې. یوه مسله دا وه چې دا کم میراث چې پاتې شو د شهیدانو شو، د دې میراث تقسیم به څنګه کیږي. دویمه مسله دا وه چې دا کمې جنکیانې پاتې شوې، ماشومانې، یتیمانانې، دوی سره به څه سلوک کیږي. او ډېر حکم یا ډېر احکامات د عمرې جنکو باره کې دی چې کمې یتیمانانې پاتې شوې. ځکه چې بعضې واقعې پکې داسې وشولې چې چاته یتیمانانې جنکیانې پاتې شوې، نو زور زبردستي باندې هغې سره نکاح کوه، یا د وینځو په شان یا د لونډیو په شان د ساته ځان سره. دا واقع هم پیدا کېدل پکې شروع شول. نو په هر حال د هغې باره کې احکامات دي. د دې صورت نوم صورت النساء ہوئی ذکر ہے چې دې کې د زنانو ډېر زیات ذکر دی پکې، بار بار د نساء ذکر. او یو روایت کې داسې هم دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ بدا باقاعده حکم کوو کورونو کې چې تاسو 2 صورتونه خپل کورونو کې خپل ماشومانو او زنانو باندې زده کړئ. په هغې کې یو سورۃ النساء او یو سورہ حجرات وو. سورہ نساء او سورہ حجرات وو. چنانچہ دا دوا غټې مسلې وې، یو د یتیمانانو سره سلوک کول او دویم میراث تقسیم. دا به اوس څنګه کېږي؟ دا 80 کسان شهیدان شو، هر یو کور کې شهید وشو. نو دې باره کې په سورۃ النساء کې تفصیل سره الله تعالی د دې ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته 3 کارونه مخامخ وو. یعنی په دې وخت کې چې کله سورۃ النساء نازلېږي او تاسو ته ویلي وو چې قرآن کریم د تقریر په انداز کې نازل شوی دی، په هغه وخت کې یو خبره خدا وه چې دلته باقاعده یو اسلامی ریاست قائم شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سربراهو. دینه مخکې 2 مضبوطې جګړې وشوې، یو جنگ بدر او یو جنگ احد. نو د دې اسلامی سوسایټي
یا اسلامی ریاست اسلامی نظام د دې منظم کول تربیت کول او د دې په خې طریقې سره دا اسلامی حکومت چلول دغه اسلامی حکومت دو وختلو غالب دل دا هم ګران کار دی خو دین ډېر ګران کار د هغه په خې طریقې سره د الله تعالی په حکم سره چلول دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنه کارو هم دې کار باره کې په سورۃ النساء کې د اسلامی حکومت د چلولو یا د مسلمانانو د تربیت کولو او یا د دې مسلمانانو په خپلو کې تعلقات بدیان مخکې او سو خزرج پرې شوی وي دا غي خپلو کې جوړښت کول دغه نظام درست کولو دویم کار احد جګړه وشوه احد کې کافر زورور شول مسلمانانو فتح په شکست باندې بدل شو اگر کله تعالی کلی شکست ورنکو مسلمانانو ته او معمولی شان دي کسانو غلطی کړې و نو دې غلطی په بنیاد مسلمانانو شدید ترین زخمونه وخوړل او نور زخمونو علاوه غیر زخم داو چې کافر زورور شول هغه ذهن کې دا خبره راغله چې موږ په مسلمانانو غلبه هم حاصله ولې شو جنگ بدر نه بعد هغه ذهن کې دا تصور تقریبا ختم شوی و نو دی وجنا د هغه زورورتیا په بنیاد د مکه کافر او نشته قبایل د مسلمانانو په خلاف مسلسل سازشونه کول او هغه سازشونه سره د مدینه يهوديان او د مدینه منافقین دا پکې ملګری وو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صرف د جمعات امام خو نو او نه پیر صاحب او نه صرف یو کارو او سربراو او هغه په سربراهي پویدو چې امامت څنګه کیږي نو د ټول مسکافرونو ځان خبرول هغه لپاره تدارک او د مدینه دفاع کول د مسلمانانو په خلاف د مکی خلکو تیاری کول هغه نه ځان خبرول د منافقینو او یا د يهوديانو هغه تیاری کول هغه نه ځان خبرول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې لپاره هم مسلسل پخپلا او په دې کې چې کم مشهور یا پوره صحابه کرام او غیره دې باره کې مسلسل میټینګونه مجلسونه وغیرہ خود دفاع لپاره تیاری کول دفاعي قوت مضبوطول یا هغه لپاره تیاری کول دریم کار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داو چې دلته خو یو اسلامي ریاست قائم شو مدینه او دې اسلامي ریاست کې خو مسلمانان یوازې خو د مدینه نه دي دا دعوت نور خلکو ته هم رسول دي نشته قبایل هغه نه بعد قبایل هغه نه بعد هغه نه بعد هغه نه بعد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده د وختونو په صورت کې انفرادي صورت کې او خلکو ته هم د اسلام دعوت باقاعده دا کار کوو دا درې بنیادی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کارونه په دې وخت کې کوم وخت کې چې سورۃ النساء ورنه الله تعالی نازلې نو د دې درې کارونو باره کې بنیادی طور باندې احکامات دي ابتدا کې خود تاسو ته مو ویل کنه یتیمانان جنکیان خاص کر ان یتیمانان او میراث تقسیم چې خلک شهیدان چې میراث سره بچو يهودو باره کې احکامات دي منافقینو باره کې مسلمانانو اخلاقی تعلیمات باره کې چې تاسو تربیت مرتبه ضروری دی چې تاسو تربیت بڅنګه کیږي دا صورتحالو د سورۃ النساء د نزول په وخت کې په حالاتو کې سورۃ النساء نازل شوه دی اوس تاسو احکامات ته وګورئ سي خو توجه سره واورئ بعض احکامات په الفاظو کې ډېر ورخکاری او بهر حال په مطابق او د الله تعالی توفیق مطابق کیږي الله تعالی دې ماته بیانولو او تاسو الله تعالی دې په دلو بیا موږ ټول تعالی عمل کولو توفیق راکړي نو دا لوی سعادت ته الله دې دا سعادت زموږ قبول کړي او الله دې دا سعادت موږ ته راکړي اول آیت نمبر 97 سورۃ النساء 97 نمبر آیت 97 تاسو ته مخه ته ده ولله علی الناس حج البيت
من استطاع الیه سبیلا الله د پاره ده حج د بیت الله کول. حج لفظي معنی دیدار زیارت کول او دا د اسلام پنځم رکن دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته چې چا وسوي سفر نه علاوه څومره وخت چې تا په سفر کې لګي دا هغه مناسبت سره ستا کور کې خرچه همي بس چې دا وخت پوره شو بیا حج پتا فرض دی. بډاوالی ته انتظار مکوه دغه چې کله بډا شي حج کوي ځان ته مصیبت پنځه کا نورم ځان سره په مصیبت اخته کوي. حج د ځواني عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا یو زنانه د جهاد باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب ورکړ چې تاسو لپاره بهترین جهاد دا حج دی. او ما ذاتی طور باندې ذاتی تجربه دا تاسو کې چا چې تجربه یې الله تعالی دې ټولو ته دا موقع ورکړي د جهاد نه بعد سخترین عبادت دا حج دی. حج د ځواني عبادت دی. نو چې کله ته ځواني نو هغه وخت چې ته حج کوي ځان ته هم فائدہ ورسوي یو دوه کسانو نور سره به امداد وکړي. اوس خو بیا هم لږ ځوانان دي مخکې به چې بوډا شو کار نبوت او د تلور بنو هغه نه بعد حج ته لاړو یو لوی مصیبت په مسله بوا لوی مسله بوا. نو من استطاع چا چې طاقت رسی یعنی د حج د کرایې او د چې نوی په هغه وخت کې د کور د خرچې دی به حج کوي. ومن کفر چا چې انکار وکړ د کفر نه مراد حج نه د انکار کولو دی. چا چې حج نه انکار وکړو نو الله تعالی ته د دې هیڅ ضرورت نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو باندې حج فرض دی. تاسو چې کله حج وکړئ داسې به صفا شي لکه څنګه چې مور نه پیدا شوی وي. او چا چې حج طاقت وو او حج یې ونکړو د ده مرضي ده چې يهودي مري او که عیسائی مري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج طاقت شته او حج نه کوي د ده مرضي ده چې يهودي مړ کېږي او که عیسائی مړ کېږي هغسې دې مړ شي. بیا ورپسې آیتونه دي. دا آیتونه 102 او 103 او 104 دا تقریبا درې واړه په درې شعبو کې تاسو تقسیم کړئ. دا درې شعبې دي. اول شعبه دا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوا اختیار کړئ. تقوا باندې بار تاسو ته خبره شوې ده. التقوا ها هنا تقوا بزرګ کې ده. نو اول حکم دا دی چې یا مؤمنه اندرون صفا کا دا الله دې یې ګناهونه پرېږده او من نشي الا دا چې مسلمان یې نو مرخ نشي ساره وي. مطلب څه دی هر وخت د الله تابع اوسېګا هر وخت کې د الله تعالی حکم منا شرط نه چرته خو بدر باندې مرګ راځي. جمعات کې ور سره یریږي جمعات کې ور سره تابعداري بازار کې کور کې کاروبار کې سیاست کې واده کې غم کې خادي کې هر وخت کې د الله تابعدار اوسېګا نو چې کله در باندې مرګ فرشتہ راغلا چې ته په حالت د تابعداري کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ډېر خطرناک حدیث دی خیز دکې مسلم شریف حدیث دی انما الاعمال بشک عملنا بالخواتم دا په اختتام باندې دي. ان استا سره بستا معاملہ د قیامت په ورځ آخري عمل په بنیاد کېږي. ډېر نیکی خو آخر عمل دې خرابو. یو بل حدیث چې واورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو سړی به جنت ته عمل کوي او دی به ځي د ده د جنت په منځ کې به یو قدم پاتې شي یو نیکي این په دې وخت کې به غلط کار وکړي او مړ به شي او جهنم ته ولاړ شي. یو سړی به د جهنم کار کوي د ده د جهنم په غورځېدو کې یوه بدي به پاتې شي. این په دې وخت کې به دی نیک کار وکړي الله به جنت ته بوځي. نو دې وجې نه یا مسلمانانو تاسو ته وایي ولا تموتن مرګ ته رانشي ګورئ الا مگر په داسې حال کې وانتم مسلمون چې تاسو تابعدار یې نو مرګ خو نشي ایثارولی نو تابع اوسېږئ. دویمه خبره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اندرون چې کله تا درست شي تقوا در کې راشي تربیت حاصل شي له کوششو کې به راځي نو بیا ځان ته یوازې مکینا
نور نکانو خلق سره ملګری شه واعتصموا د الله رسي مضبوط والی سره ونیسئ بحبل الله رسي د الله اکثر علمانو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنا د قران کړی دا قران نه علاوه بل داسې شی نشته چې تاسو ټول په راجمع کړل شي ځکه بدقسمتي خدا را چې موږ خو تقسیم یو دا سنی دا دیوبندی دا بریلوی دا حنفی دا سلفی او دا فلانی دا پاکستانی دا افغانی دا عجم دا عرب یواز قرآن دا سی شیر ہے چی دے وائن دا ټول جمع کېدلی شي نو قرآن دا لاس ورواچوي دا دے مثال لکه یو کند کې خلق پریوتی دی او ته پړې ورکوس کې او ورته وایي چې دا رسې ونیسئ مونږ مراکاګو برابر اخیجو نو چې چاره سیم څومره مضبوطی سره نیولی امر مضبوطی سره به گمراهی د کند نه بل راخیږي اول حکم تقوا دویم متقیان سره ملګری شه دریم حکم دی آیت نمبر 103 واذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو خود جهنم په کندې وای تاسو باندې مالو احسان وکړو او څو خطر تعالی وای تاسو ګناګار وای جهنم ته تیار وي ورتدلې ما د باندې احسان کو قران رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو او تاسو مخبلو کې په مینی محبت کوي دا مخامخ دا 400-500 کسان ما ته ناشتي یو قران باندې موږ ټول یو ځای شو او د دې خبر خپلو کې وعده وکړو الله سره وعده وکړو چې موږ به د قران کار کوو د دې نه مضبوطه رله وبله کم یوي او اکثر خلکو دا رائے ده چې غلبې لپاره 313 کسان پکاري 313 مخلص چې برابر شي غلبه راځي دا غیر احکامات هم راځي هغه هم پوه شي بیا چې کله تاسو خپلو کې برابر شي اتفاق و اتحاد برابر شي ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دا به تل دریم کار وکوي تقوا راغله اتفاق راغی نبی ابدان پوری دا خبره نه ساتي بلکې دا دعوت په نور خلکو ته هم رسوي دا اوسنی احکامات بګری د سورۃ آل عمران نه چې کوم پاتې شوی دي دا له هغه دي توجه بهترینا نومید په تاسو کې یو ډله چې هغه د خلکو ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي ان تا کې تقوا راغله اتفاق برابر شو دې ته پورې مکار بیا ختم نه بلکې نور خلکو ته مدد دعوت ورکړي امر وکړي د نیکو کارونو او منع وکړي د بدو کارونو نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فليغيره بيده چا چې بدی ولیدله بلاس دې منع کی وان لم يستطع کدی طاقت نه وي او خپلې ورته وایي وان لم يستطع کدی طاقت هم نه وي نو زړه کې دې بد وګڼي خدا زړه کې بد ګڼل دا کم ترین ایمان دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو مثال دیوې کشته دی لکه کشته کې سره رواني خکته چت ولا سره وبنشتا ولا چت ولا سره وبدي د څکل وبدي او د خکته چت ولا وبغوري او بل چت ولا وبنور کوي وبنور کوي دی بیا ته وبو طلاق کوي طلب کوي اغه نور کوي نو دی لګیا شو کشته کې لاندې نه سورې کوي کشته ماته چې لاندې نه وبراوځي نو چې دا کله کشته سورې کوي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کدا پرینی چتولې منع نکی یا اوبور نکی نو دا کشته چې ډوب شي نو د بره چتولې په پاتې شي نو پاتې کیږي همدارنګي په دې دنیا کې څوک چې بدی کوي دا به مهاله کیږي او څوک چې دعوت نور کوي دا د منع کولو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا به مهاله کیږي نو دیو جن امر بالمعروف ونهی عن المنکر او دې لپاره بیا رسولي آیتونو کې راځي تاسو به بل آیت چې وایي مزید تاسو پوهیږئ آیت نمبر 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم یا مسلمانانو تاسو يهوديانو په شان دي نشئ
او تاسو د عیسایانو په شان دي نشي. يهوديان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا یو او یا فرقې وي، او د عیسایانو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دو او یا فرقې وي، او خپل امت باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به 73 فرقې وي. دا حدیث دغه انتهایی ضروری حدیث دی. دا به 3 او یا ډلې وي، یو ډله به جنت ته ځي، دو یا ډلې به جهنم ته ځي. الله دې موږ تاسو بچ کړي. صحابه کرام پوښتنه وکړه یا رسول الله دا دو یا ډلې کمې دي چې جهنم ته ځي، یا دا یو ډله کومه یو ده چې دا به جنت ته ځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما انا علیه واصحابي، هغه ډله به بچوي چې زما او زما د صحابه کرامو په طریقې روانه وي. دین علاوه چې هر طریقه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ده، او زما امت د دوا او یا ډلې دا به جهنم ته ځي. الله دې موږ تاسو په وډلو کې رانه ولي. یا الله فرمایي آیت نمبر 110 کې کنتم خیر امه اخرجت للناس. ډېر ضروري آیت ده، ډېر ضروري آیت ده. کله یو آیت باندې موږ پوه شو نو دا یو حکم هم نن د پاره ډېر ده. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې به هر قوم ته پیغمبر راتلو، یو کور کې به دوه درې پیغمبران وو، یو کلی کې به سلسل پیغمبرانو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه بعد نبوت سلسله ختم شوله، نبوت سلسله ختم شو، یوازې د امت الله تعالی پرې خودو. نو هغه کار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو یا دې نه مخکې به د بنی اسرائیلو پیغمبرانو کوو، دا کار الله تعالی دې امت ته ورکړو. په دې امت کې هر کس ته دې ذمہوار دی. دا من تبخیص د پاره ګورې نه دی څوک چې په عربي پوهېږي په دې پوهېږي. دا من بیانیه ده. هر یو کس چا چې الله او رسول الله باندې ایمان راوړی دی دا د امت وسط کې شریک دی، او دا به د دې دعوت نورو خلکو ته ورکوي. کنتم خیر امه، تاسو ډېر ښایسته امت یې، تاسو ډېر ښکلی امت یې، امت معتدل یې، اخرجت للناس، خلقو دپاره راویستلې شوي یې. چې خلقو ته راویستلې شوی یې څه به کوئ بیا؟ تأمرون بالمعروف، خلقو ته به د ښو کارونو دعوت ورکوئ، امر به کوئ. وتنهون عن المنکر، او د بدو کارونو منې کول به کوئ. وتؤمنون بالله، او الله باندې به ایمان راوړئ. دا ستاسو د امت فرض منصبي دی، فرض منصبي، یعنی د دې امت کې دو دا فرض په تاسو په حیثیت منصب دی، دا به خامخا کوئ، دا به خامخا کوئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کوئ تاسو دعاګانې به نه قبلېږي. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله تاسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کوئ نو د مخ د ځمکې د مخه دینه تاسو ته د ځمکې شا بیا بهتره ده، یعنی دینه چې مړ شئ نو ډېره ښه ده، دینه چې مړ شئ نو ډېره ښه ده. آیت نمبر 118 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. یا مؤمنانو کافر سره دوستی مکوئ. بطانه د بطن نه دی، بطن وایي خېټې ته، او خېټې کې عموما مونږ عام طور باندې دا لفظ استعمالوو رازداری، زړه ملګری، پټ ملګری، پټې مشورې، رازداري، داسې ملګرتیا ورسره مه کوئ. یا مؤمنانو کافر سره دوستی مه کوئ. اوس مونږ تاسو ته دا حکم لکه آسان ښکاري، خو چې کله اجتماعي طور باندې زمونږ اجتماعي مشران یا سیاسي مشران یا نور مشران چې کله دې حکم نه انکار کوي نو هغه رازدار یا رازونه چې مونږ ورکو او مونږ خلاف بیا هغه رازونه استعمالیږي. نو الله فرمایي چې کله دوی ته تاسو رازونه ورکوئ نو بیا به څه چل کېږي؟ ودو، دوی مینه کوي. ود ود نه دی، ود وایي مینې ته، د زړه نه چې یو کار غواړي زړه نه. او دا د الله د صفتونو نه یو صفت دی ودود. ودود معنا زړه نه مینه کوونکی، دا د الله نوم دی. او ود چې کله راشي عربي کې
زړه نه غوښتل دوی د زړه دا غواړي ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم دا د دې د زړه ارمان دی چې تکلیف ورسوي تاسو ته د دې د خلونه ستاسو دشمنی ښکاره شوې ده او کم څه چې دی په زړونو کې پټ دي هغه الله ته معلوم دي اکبر ډېر لوی دي مسلمانانو موږ خو ډېر اسانه سره په دې مشرانو الزام ولګو ما اوس ولګو کنه چې دوستي خدای کوي نو دا ډېر اسانه خبره چې بل چا باندې کله اعتراض کوي او یا هغه باندې ابدي بیانوي ځان ته چې کله ګوري نو چې کله د قران کریم د تاریخ کتاب نه پڑھاوي حالاتو مطابق ګوري بیا آسان نه سره سره پويږي مونږ تاسو کې دا مونږه کشران زغ خپل ځان خبر اول کوم بیا نور مونږه کې ټولونه تکړه سره امریکن ایوارډ ملاو دی امریکا ورته خویلې دي انګلند ورته خویلې دي دا نقشه مې د انګلند راوړې ده او دا د انګلند داسې ده او دا پلاني دی ته سفر کړی دی او دا د یورپ نه داسې ده او دا مونږ باندې خلګي کنه لګي دا مونږ ذهني غلامان یو دا غي مونږ باندې دا شی ډېر خلګي چې دا د انګلند دا د امریکای او دا یورپ او دا فلانه الله په نسبت باندې د دې کې اهمیت نشته دا نوې ما چې تعلیم وکوا بهترین تعلیم وکا بهترین انګلیسي زده وغیرہ خو مینه دای سره مساته الله وای پتوانه ته نیمه جوړاوه پځانه سوالوا ما پځانه مسوراوه کنه بیا به دغه سی مونږ چې کله سکاوي دکان ته ګورو او په مخ باندې دا تصویرونه لګولي چا تصویرونه ای کم دمانی او هغه مونږ چې کله بیا د ځوانان سرونه جوړي بیا د کم دم نمبر داخلو چې دغه سر راته جوړ کا دا څوک دي دا دمان هغه سرونه چا مونږ ته خودلی دي هغه سیا عجیب وغیرہ دا زموږه ذهني غلامی ده بهرحال حکم دادی یا مسلمانانو دې سره را تحریم کوي وعلى الله فليتوكل المؤمنون آیت نمبر 122 دا چې کله وحد رسول الله صلی الله علیه وسلم وته عبد الله ابن ابي 300 کسانو سره واپس شو نو دوه مسلمانانو ډلې وی بنو حارثه او بنو سلمہ بخاری شریف کې حدیث ده دیم نږدې و چې واپس شي او چونکه مخلص وو الله د دې پسره کې بیا ایمان مضبوط کو نو بیا مسلمانانو سره ملګری شو نو حکم الله ورته وکړو دا چې وعلى الله باندې ځان وسپارئ په وسایلو په اسلحو په ډلې پیسې وسایل څومره چې دي په دې باندې اعتماد مکوئ الله باندې اعتماد وکړئ بیا ورپسې الله فرمایي فاتقوا الله لعلكم تشکرون الله نو یریږي او شکریا ادا کوي آیت نمبر 123 دلته یو اشاره ده اصل کې آیت نمبر 123 کې تاسو ته ټول آیات لیکلې ده ولقد نصركم الله ببدر خطه توجه کوي دا کله لګا تاسو باندې په یګم توجه بدل شي په بار چې پوی نه شي سوال او چې الله سوچته وي نه ماته باندې ځلګيږي چې دا حکم بیا بیانول پکار دي الله د توکل خبره وکړه چې الله باندې ځان وسپارئ نو فورن آیت نمبر 123 کې الله تعالی د بدر په موقع باندې چې کوم تعاون کړو نو دا هغه اشاره ورکړه مسلمانانو ته چې بدر کې تاسو څومره وایي اصلحه څومره وا تعداد هم څومره ټول خلاصوري وي او یو څو اسب وي او یو څو نيزي وي اړو جګړه ته وتلی نه وای تاسو او الله عظیم ترینه کامیابی درکړي وا نو الله چې کامیابی درکړي الله بیا د اسلحه او د وسایل محتاج نه دی نو دی وجنه تاسو الله باندې اعتماد وکړئ یا مسلمانانو واتقوا الله لعلكم تفلحون الله نو یریږي تقوا معنا ټول مریاده ساتي الله نه د یری په بنیاد ګنا نه ځان بچی او یریږي د هغه اور نه چې هغه کافر ته تیار شوی دی آیت نمبر 132 او اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون د الله او د رسول الله خبر اومنئ دلته یو حدیث وره بس بیا ته ان شاء الله پوهیږي یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا فلانیا بل صحابینا چې تاسو وایي چې قران کې هر حکم موجود دی
نو قران کې خدا فلانه حکم نشته، نو دا څنګه به ټول حکمونه په قران کې موجود دي؟ نو هغه ورته ویلي چې قران خو منې کنه ویا منم. وې سورته تحریم کې یو آیت ده، نه سورته تحریم نه ده، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې کوم حکم رسول الله درکې وینیسا، چې کوم نه دی منی کی هغه نه ځان منی کا. دا په قران کې دی او کنه دی؟ نو قران منی او کنه منی؟ نو چې قران منی نو دا حکم خو په قران کې دی. نو دا مطلب یې څه شو؟ هر هغه حکم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کړی وي دته منل هم تکرنګ ضروری دي، لکه څنګه چې د قران حکم منل ضروری دي. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم حکم چې رسول الله درکې هغه امنا، کم حکم نه چې هغه منع کړی هغه نه منشه. اوس یو تاسو ته بیانوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان پڑھاوي، داغه شکل وګورئ چې څنګه و، داغه مون څنګه و، سیاست یې څنګه و، دنیا یې څنګه و، وغیرہ وغیرہ. آیت نمبر 133 وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وسارعوا اصل کې حکم دار ہے، سرعت نه ده. سرعت وای جلدی تا، سرعت وای جلدی تا. ماحول سره د معنا کومه دا ګون چې اوس موږ تاسو ماحول ده پیړو کوي منډه وهي، مانځه وخت اذان وشو منډه وها چې اول صف کې درته ځای ملاو شي. جهاد اعلان وشو منډه وکا چې اولنو کې حساب شي. تراو وخت منډه وکا تیز لاړ شه. وسارعوا سرعت سره په منډه سره مغفرت طرف ته. او الله وای داسې جنت درکما چې د اسمانونو د ځمکې برابر لوی دی. خو چې ته منډه ووهیاله دې پورې خو تاسو پوه شوئ. سورة واقعه هغه ده کې الله تعالی فرمایي والسابقون السابقون، مسابقه کوونکي په نیکۍ کې یو بل سره مقابله کوونکي. والسابقون السابقون اولئک المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. فنکای کې مقابله کوونکی دې د پاره جنتونه دي، مخکینو کې داخله ډیرو، ورستنو کې ډیر کم دی. وای سورۃ واقعه کې الله فرمایي نو اثاري حکم باندې پوه شوي. نکای کې یو بل سره مقابله وکړي، نکای کې یو بل نه مخکې شي. اور بس الله فرمایي آیت نمبر 139 کې دا د بدر باندې نه جنگ یهود باندې تفسیر وشو، شکست خوړل شوی، مسلمانان زخمیان او شهیدانو. نو الله تسلی ورکړي ولا تهینوا، سستی مکوئ، ولا تحزنوا، خفکیږئ هم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هم تاسو به کامیاب یې خو شرط پداوی چې مؤمن یې. کامیابی د پاره دا موږ دنیا شرایط دا الله نه دی ښودلي، دا الله نه دی ښودلي. دومره ووټ واخلئ، دومره اسلحه جمع کړي، دومره ایټم بم جوړ کړي، دومره ځمکه ونیسئ، دومره فلانې وکړي، دومره فلانې وکړي. دا شرط الله نه دی بیان کړی. تاسو به کامیاب یې کله ان کنتم مؤمنین، که مؤمنان یې الله چې ناکام شي خپل عمل باندې سوچ وکړه، خپل ایمان باندې سوچ وکړه، خپل کمی وګوره کم ځای کې دی الله نافرمانی کړې ده، کم ځای کې نه الله خفه شوی دی، کم ځای کې دی الله د حکم سرتابي نه، د الله د حکم منل دی نه کړی. نو الله وایي ما چې تاسو ته جنګ یهود کې ناکامي درکړه نو وجه تاسو خپل عملو. او بل ځکه الله تعالی فرمایي وما اصابك من مصیبه، هر تکلیف چې تا ته رسی فمن نفسك، دا ستا د خپل ځان د وجه نه دی. زه نه در کوم تکلیف، مسلمان الله نه ناکاموي، دا ستا وجه ده. خپل عمل باندې سوچ وکړه. حکم دی کلم چې تکلیف درته ملاویږي. آیت نمبر 156 یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا ما عندنا ما ماتوا
دا مسلمانان چې کله دا جنگ احد ته لاړل دلته منافقین پاتې شول دوی به اعتراض کوو چې کوم خبره منلې وې او دوی بهر وتلی نه وې او دوی جهاد ته تللی نه وې نو دوی به داسې مړ شوي نه وای دوی به داسې مړ شوي نه وای دا یې زمونږ ونه منله ځکه مړه شول دا خو د هغوی حکم وکنه حکم خو تا ته کومه او ما کوشش بدایي چې قرآن کریم احکامات حالاتو مطابق درته ووایم لاندې اردو کې تاسو ته لیکلی دی آیت تاسو بیا عربي کې آیت نمبر 156 وګورئ لو کانو عندنا ما ماتو کچيري دی مونږ سره وې نو دغسې به مړه شوي نه وې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مسلمانانو لو ما وایي دا نوجوانان ډېر دي انګلیش لو نه یادوم او نه د پښتو لو یادوم عربی لو کچيري دا ما وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې دا لو دا د شیطان دروازې خلاصوي نو حکم څه په دې آیت کې حکم دا دی چې هر کار وشي دا مویا چې که داسې مې کړې وې داسې به شوي نه وې که بازار ته مې ستولی نه وې نو مړ شوی به نه وې که دا کار مې داسې کړی نه وې نو داسې به شوی نه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دقسې به کېدل که هر څه دې کړي ولې نه وې نو څه ووایه قدر الله وما شاء فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی ده قدر الله وما شاء فعل الله هم دغه رنګې خوښه وه څنګه چې خوښه وه هغسې یې وکړل نو دا مه وایه چې که داسې وې که داسې نه وې کما خبرې منلې وې کما خبرې منلې وې وغیره وغیره دا د شرک دروازې خلاصوي دا د شیطان دروازې خلاصوي آیت نمبر د سورة آل عمران 159 فبما رحمة میاسف کاری نه خو واورې خامخه همدغه رنګې ټول مشران ما دپاره ډېر قابل احترام دی ځکه مې نوم واغوستو فبما رحمة لنت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي که د الله فضل نه وې نو ته به سخت خویه وې ژبه به دې تیزه وه زړه به دې سخت وې خو دا ما تا باندې احسان کړی دی چې ستا ژبه نرمه ده او خوی دې نرم دی نو ستا د نرمي په وجې ستا د کارکنان صحابه کرام دا تا نه تاو دي دا الله تا باندې فضل کرم کړی دی حکم څه دی هر مشر ته دا پکار دي چې هغه انتهای نرمی سره هغه وروستو نن چې کوم حلیم د الله نوم دی هغې کې به د دې تفصیل راځي انشاءالله بیا به تاسو یو څو حدیث هم اورئ بیا به تاسو ته معلوم شي خو مختصر خبره دا ده کور کې د پلارې پکار دی دومره نرم خویه چې دا د ماشومان راتاوي تنظیم مشري دومره نرم خویه چې دا نه څوک تختی نه کلی مشري قوم مشري سخزره سورت لقمان کې الله تعالی فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د خره وزونه په الله ډېر بد لګي مطلب یې ته د خره په شان نړېږه ما نرمې خبرې کوه اسانې خبرې کوه معافي کوه اوس مخکې راځي او بیا په د الله تعالی په نومونو کې چې کوم صفت دی په هغې کې هم راځي دلته وکړه یو خو نرم شه دویم فاعف عنهم خپلو کارکنانو ته معافي کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي دا صحابه کرامو نه چې کومې وړې وړې غلطیانې کېږي دوی ته معافي کوه بل څه کوه واستغفر لهم دوی دپاره بخنه هم غواړه د الله نه الله نه ورته بخنه هم غواړه وشاورهم فی الامر او په مشورې کې هم شریکه دا مشوره د بل سړي ته ډېر زیات خوشحالي مه ورکوي چې دی ما باندې اعتماد کوي دی ما نه مشوره غواړي ما سره خبره کوي نو دی سره مشورې هم کوه نو چې کله مشوره وکړي فاذا عزمت فتوکل علی الله بیا چې کله تاسو فیصله وکړئ الله باندې به ځان وسپاره بیا نورې خبرې مه کوه ولې ان الله
يحب المتوکلین الله بیا مینا کوي په خپل ځان باندې څوک چې ځان الله باندې ځان سپاري هغه سره الله مینا ده طریقې سره مفسرینو د باندې وګ تفصیل کړی دی مختصر خیمه اهل حال وقت یارای ولا برا جمع کی هر تنوم چې تور کوي ارکان دي کارکنان دي مشاورین دي او پوی دي وغیرہ 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 مجلس شورا دي فلانه فلانه دا برا جمع کی دې سره مشوره وکي مشورې کې به شل کسان ناشتي نو سو کسانو یو رائے ده یو کس بل رائے ده خدای یو رائے د قران او حدیث سره برابر ده نو اهمیت به دا غوي رائے ولای څنګه چې تر دلیل د قران او حدیث ته کچېره قران او حدیث دلیل نشته اکثریت او ګره یا نو تخپل خپويږي خو چې فیصله وکي د په الله ځان اوس پر یا باغې کې نقطه چینی مکوا دایماونه منله دا خبره ما ورته مشوره ورکړې و او دا فلانه چلو او دا چلو او دې خو دې چا منینا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله وحد روان شو او خپل اصغر واچوله نو بعض صحابه کرامو اشاره وکړه چې لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په مشورې خبره و یا رسول الله خیر دې په حرب نوزو دنه هغه کدا جګړه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو چې یو وری رسول الله د الله طرف نه حکم یا زغره واچي یا فیصله وکي بیا غنه واپس کیږي نو حکم باندې پوه شوي چې فیصله وکي الله باندې ځان وسپاره بیا الله به ملګرتیا کوي مشورې نه بعد بیا الله فرمایي آیت نمبر 169 کې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات لتخلق من شوی دي اوهد کې نو دا الله په لار کې چې مړ شوی وي ته مړ مو وایا دا خوشوندی دي دا رزق خوري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې دی روحونه پښنو پرندو کې توتیان یا پرنده هغه کې الله تعالی واچي او جنت کې باقاعده ګرځي جنت کې ورته کندیلونه جوړ دي دوګل موږ تخپل شبي کې وایو هغه کې اوسېږي او د جنت د میوونه باقاعده خوراک کوي نو دی وجنه دا د الله په نشوان دي الله په نشوان دي دې ته مړی مو وایا ځکه چې دا مړی په خپل ډېر درون لفظ دی دې تر بیا ته خپکیږي نه دا ژوند دي ته الله جنت ورکړي ته دا الله جنت ورکړي بیا اخیری آیت کې الله فرمایي ډېر ضروري آیت ته یا ایه الذین آمنو اصبروا وصابروا یا مؤمنانو صبر کوئ وصابروا ډېر معنی مفسرینو کړی کلک صبر کوئ صبر علم مدار جوړ شي وغیرہ وغیرہ خو څوک چې په عربي پوهیږي هغه پوهومه نو ان شاء الله تاسو به پوه شئ دا د مبالغې هغه صيغه ده چې کومه صيغه د مقابلې لپاره استعمالېږي کومه چې صيغه مقابلې لپاره استعمالېږي یعنی اے مسلمانانو تاسو په جګړه کې یا د الله په احکاماتو کې یا په دې کار کې څنګه صبر چې کافر کوي هغه نه تاسو زیات صبر وکړئ تک معنی دا صابر په صبر کې مقابله وکړئ اسانه مطلب دا دی هغه شپه سره ته تیرول شي چې هغه نه خطر راکړه هغه لاس مړی کول شي ته هغه نه ډیر وکړه هغه ستا مقابله کوي په هر صورت کې هر کافر کوي اهل کتابم کوي هندوم کوي ته هغه نه ډیر وکړه یعنی په مقابله سره صبر وکړه ځکه چې جګړه کې خو تکلیف راځي نو زخمونو کې بیا چغې مه وهه او شاړه رجاړه ما او بیا وغیره وغیره کلک شه کلک اوسېږه ورابطو رباط معنا مختلفه مفسرینو کړی ده یو مانځنه بل مانځه پورې انتظار کول د تمربات وایي مجاهدینو تیاری کول د تمربات وایي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معنا کړی ده د مسلمانانو پهره کول مسلمانانو پهره کول کاغه جغرافیایی شکل دی او که مسلمانانو ډله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ورځ پهره کول یو ورځ چا پهره وکړله د بخاري شریف حدیث دی دا د ټولې دنیا کې چې دا څه دي دا د الله په رضا کې ورکي هغه نه دا یو ورځ پهره دا ډېره زیاته بهتره ده د رباط وایي
او دا جنگ تیاری ته هم وایي او دا الله تعالی د دین هر قسم انتظار ته هم وایي. دینه بعد بیا سورۃ النساء شروع کی او دا غي په منظر ما تاسو ته خدلو او ما تاسو ته بیان تقریر کې دا ویلو چې لږ به موږ وړاندې ورستو کېږو هغه تاسو پریشان کیږئ ما بس تاسو خپل احکامات ته ګورئ بس دا کافی ده. الله فرمایي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقو الله نو یریږي تاسو خو د یو مور پلار نه پیدا شوی یې آدم علی السلام خو کې یو سره وو او هوا دا غپختینه الله پیدا کړی و تاسو ولې کې یو بل باندې اذان فخر محسوسوي دا پښتون دا پنجابي او دا عربي او دا جمع او دا فلانه او دا فلانه تاسو خو یو شان دی نو دی وجنا الله نو یریږي او تاسو خپل کې پیچاته هیڅ باندې هیڅ فوقیت نشتا سوا د تقوا نه. سورۃ حجرات کې الله فرمایي ان اکرمکم عند الله تقواکم تاسو کې بهتر هغه دی الله پنځ چې هغه متقی دی تاسو کې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم هغه په تاسو کې چې ټول نه ډېر تقوا دار دی بس دا ډېر بهتر دی. واتقوا الله الذي تسالون به والارحام تاسو خپل کې یو بل سره دا رشته چې غواړئ دا څه وایي د داسې خسرې ما بچي داسې خالق دی ډېر تعلیمي کړی دی ډېر نیک دی او ما خاندان خره او فلانه وای دغه وخت چې تاسو یو بل رشته غواړئ نو الله نه ویریږي هغه وخت خو دې ځان ډېر خخه کولو او چې کله بیا واده شي نو چرته برایي یا په دغه خده کې راشي او یونی ملاتفه به وایي په کیاسي تاسو ته خوشحالي لپاره وایي یو هلک شاه محمد خان نومېدو نو چې کله لور ورکړله نو د خواخي به ورته آواز کو شاه محمد خانه یا شاه محمد خانه نو چې کله واده وکړو نو یو لږ وخت تېرو بیا ورته شاه محمده یا شاه محمده نو چې کله لږ وخت تېر شو نو شامته یا شامته نو چې لږ نور وخت تېر شو نو شامته خدای دې هر کې شامته دا چرته شامته او وخت تیریږي بیا ټول نډیره بدی بیا د زوم سره او ټول نډیره بدی هم د خواخي سره او چې ته لري چې زما دشمن دی همدا کوم زما دشمنان دي. بهرحال نو الله فرمایي اوس تاسو د سورۃ النساء هغه احکامات ووري چې تاسو ته دغه اشاره ورکړې و وآتوا اليتامى اموالهم یتیمانانو تخپل مالونه ورکړي ته چې یتیمانان پاتې شول پلاران شهیدان شول نو مالونه دې قبضه کوي ما خپل مالونه ورکړي خپل حق ورکړي تر دې حد پورې چې کله مور په خېټه کې وي هم نو حق دی حق ورکا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب پاک و ناپاک ما ګډوډوي ما بدلوي چې دا ګنده یتیم ته ورکي او خخته خواله بس مکري دو کانال ده یو کانال په 3 کروڑه ده دا دې ځان تکړه خپل کانال په 50 لک ته هغه یتیم ته ورکا همدا څه فصل له همدا رنګ نور کا شي نه دي نلا وای دې سره دا بدلون مکوا ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا خپل خوراک دې خوراک سره مې یو ځای کوا چې به زرد لخوري او بیا ته د پاره په ما تاسو ته پرون د دې تفصیل بیان کړی و مخکې درس کې چې ګډوډ کې او زرد لخوري نبی الله تعالی په باندې خبر کیږي نو دا سم کوا دا ګناه ده وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عائشہ دې تشریح کړی ده زموږ مور رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې یتیمانان چې نکای پاتې شوي نو چا ته چې پاتې وي هغه خپل وراره سره زوی سره خپل به نکاح ور سره وکړو نو یتیمه وا څو بیونه نو چې څنګه ظلم به ور سره کوو هغه چې ظلم به کولای نو الله دا آیت نازل کو چې کتا واده سره شوقي نو خیر دې بخته وکا دریو کا څلورو کا خدا چې یتیم سره خدای دې پر واده مکوا چې بیا ته ظلم وکړي دې به نور سره وکا بعضو معنی درې ولا کړی را لکه دویمه معنی بعض مفسرین داسې کړی را چې کته واده کوي نو دغه یتیم سره وکا
او هغه حیثیت ورکا څنګه چې خپل خدي ته حیثیت ورکړي نو یتیم او بکورم شي او بهترین کور دیم جوړ شي نو کته یو څه کړي خېدي په ما ته ورسره وکړه دې سره د خګړې لپاره اومدارنګي ته ډېر خسرې ډېر یتیمانانی ساتل شي نو 2 3 4 جمع کا چې ټول سره خد سلوک کیږي خدا 3 وړ احکامات په هغه صورت کې چې یتیم سره زیاته ونشي کله نکاح کې زیاته وي نو نکاح سره ونکي کله نکاح کولو کې ور سره زیاته وي نه کولو کې نو بیا خامخا نکاح وکړه حکم اصل کې دا دی حکم دا دی خو شي تاسو خبره باندې دیور په الله تعالی فرمایي خدا دې څلور ودونه چې کوي دا د الله طرف ناجایز دي خو شرط دا دی چې انصاف وکړي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کچېری تا ته يروي چې د انصاف نشم کولای نو یو واده وکړه بیا یو واده وکړه دا چې انصاف نشي کولای انصاف ضروري دی د الله تعالی طرف نه او خاص انصاف مبیت کې دی مبیت وایي شپې تېرول ته هغه نه علاوه خوراک څښاک وغیره دا به هغې ته برابر ورکوي الا دا چې هغه په بلې ښځې حق کې یو شی نیم یا شپه وغیره معاف کی هغه حکم تاسو ته معلوم دی ورپسې حکم دی ډېر ضروري دی نن سبا خلکو ته دا ډېر ضروري دی خفه کېږئ ونه د افغانستان او زموږ د قبایلو ته خو ډېر زیات ضروري دی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ښځو ته خپل حقونه ورکړئ خوشحالۍ سره او خاص مراد مهر دی مونږ د لوڼو باندې چې پیسې اخلو دا د دې ښځې حق دی او مونږ څنګه چل کوو 5 لک روپۍ مهر پیوالو او بیا لور ته ورکړو چنده والا د مې تا لپاره اخیستی هغه لورې بیا دې پلار ته ورکړي او بیا وایي ما ته خو لور په خپله راکړی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ چې 100 کاله بعد یې درنه وغواړي بیا به مو ورکوي معلوم شو چې زړه نه دی درکړی دا د ښځې حق دی یوازې د پلار ته نه هغه همونږ چې کم نکاح تړو په نکاح کې مونږ څه وایو دومره پلاټونه دومره سونا دومره دا چې بیا کله څوک ورته وایي هلکه دا دومره ډېر ولې کې مړه چا ورکړي دي بل ورته وایي مړه چا درنه غوښتي دي دا خو بس څه کاغذ دی لیکو نه دا کاغذ نه دی الله په نسبت باندې داسې کاغذ نه دی الله وایي ورخو خود کا نحله خوشحالي سره ورکا دا د ښځې حق دی دینه بغیر تا ته ښځه جایزه نه ده سره جما نه ده جایزه دینه بغیر چې دا څه هغه پسې لیکلي او ورکړي دي نه دا به ورکوي دا د هغې حق دی فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ها نفسا لفظ دی که زړه نه یې بیا درته معاف کي نو بیا یې وخوره بېغمه و په خوند سره خیر دی خو چې زړه یې معاف کړي یاله زړه یې معاف کړي وقولوا لهم وارزق ولا دا ډېره ضروري آیت دی آیت نمبر 5 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها کمکلو ته مال مه ورکوئ یتیم دی په مال لګولو پوهېږي نه نو مه ورکوه امام ابو حنیفه رای دا ده چې 25 سال ورته صبر وکړه که 25 سال کې هم د کې عقل رانغی نو به یې ورکړه او عام طور باندې چې کوم دلیل د احادیثو سره هغه د ده یتیم حلم دی چې کله دی بالغ شي بیا به ورته مال ورکړي که بیا پوهېدو پوه به وي که نه پوهېدو بس د ده خپله مرضي ده دا یو حکم دی په دې حکم کې یو انتهایی ضروري حکم دی په دې تاسو ځان پوه کوئ تاسو دپاره فایده کمه کوي خو کېدای شي تاسو کې الله تعالی یو محبت بن قاسم پیدا وکړي یو ابراهیم علیه السلام غوندې نمونه درکې پیدا وکړي نو بیا دې آیت کې حکم دا دی چې کمکلو ته به مال نه ورکوي هغه مال چې هغه د الله په ناراضګۍ کې لګوي بیا دمې پې ګډوي شراب پې اخلي ګناهونه پې کوي وغیره وغیره دا ټول مال تېواله داسې سړي نه ها ضروریات ورته پوره کوه کپړه جامه کور ایسی
وغیره څومره چې حیثیت دی هغه مطابق ورکوه، خو دا ډېرې مه ورکوه، ځکه چې دې ته قرآن په ژبه کې مترف وایي. مترف هغې مالداري ته وایي چې د مالداري په بنیاد باندې په دنیا کې د الله نافرماني کوي او د الله نافرماني خوروي. او زمونږ دا سیاسي نظام دا تقریبا ټول هم د کرنګه دی، دا ټول مترف دي او خپل دولت باندې حکومت حاصل کړي او بیا یې چې خوښه وي هغه به مونږ کوي، هغه بیا کوي هغسې. نو دا حکم باندې مې صرف پوهولی، یتیم ته به پیسې نه ورکوي دومره چې هغه یا کمکل ته، څنګه چې حکم دلته د کمکل دی. ولا تؤتوا السفهاء، کمکل ته به نه ورکوئ. ها وارزقوهم فيها، ضروريات زندگی ورته پوره کوي د دینا. وکسوهم، کپڑے ورته ورکوي. وقولوا لهم قولا معروفا، ښه خبره ورته کوه، ستا مال دی پوره مهینه ما سره دی، امانت دی او تا دی او تاله به در کومه، خفه کوئ ما خو ورکوئ ما. وابتلوا الیتامى، یتیمان ازمایش کوئ تر هغه وخته پورې چې نکاح ته ورسېږي. یعنی یتیم مال ته صفات دی، مسلسل ازمایش کوه چې عقل پکې راغلی دی که نه او حلم ته رسېدلی دی او که نه. نو چې کله ورسېږي نو بیا خپل مالونه ورکه، خو چې کله یې ورکوئ هغې نه مخکې ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، زر زر خورئ ما، چې هله زر چې راغټ بشي او زر د شا والا زر کوه زر کوه چې دی نه وخورمه. نو ومن کان غنیا فلیستعفف، څوک چې مالداره وي د یتیم مال د ساتلو مزدوري دې نه اخلي. حکم باندې پوه شوئ؟ اوس د یتیم مال د دکان یې درته پاتې دی، پټی یې پاتې دی، بل یو کاروبار یې پاتې دی. نو که مالداره یې نو د ده مزدوري مه اخله بیا. خو که غریب یې ومن کان فقیرا، څوک چې تاسو کې بیا غریب وي فلیاکل بالمعروف، نو تنخوا دې ده نه دستور مطابق واخلي. دستور معنا مې تاسو ته کړې وه، عام دکاندار مثلا 10,000 تنخوا کېدی شي نو ته هم 10,000 مقرر کړه. یا ځمکه ساتي او د هغه چې کوم زمیندار د هغه چې عام معروف مطابق دومره تنخوا کېدلی شي هماغومره تنخوا پې واله، دومره تا ته جایزه ده، زه نه زیاته نه. خو چې کله بیا پیسې ورکوي، آیت نمبر 6 دوی ته خپل مال ورکوي، دکان ورکوي، پیسې ورکوي، څه چې تا سره دي، نو په هغه وخت کې فاشهدوا علیهم، نو شهیدان دې بیا مقرر کړه، ځکه سبا بیا منکر شي، بیا به هغې نه جګړه جوړوي. نو دوه شهیدان مقرر کړه، د شهیدانو په وړاندې هغه پیسې ورته پوره کړه. خو یو د یره یې درته الله کې نه ولیده، وکفا بالله حسیبا، ته خو به حساب کې اونچ نیچ وکړې، بچ به پکې ووهې، خو وکفا بالله حسیبا، الله حساب کوونکی دی، هغه نه بیا نشي پټېدی. بیا ورپسې الله فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. څنګه چې د نر حق دی په میراث کې، همدکه رنګې د زنانو حق دی په میراث کې، مما قل منه او کثر، لږ مالی او که ډېر مالی ټول به تقسیمیږي. دا نصیبا مفروضه، الله دا ایسا مقرره کړې ده چې کله مال تقسیموئ نو غریب پکې راشي هغه ته هم ورکوه. وخت پوره دی، 12 بجې کې 5 منټ 10 منټ پاتې دي، که تاسو خوښئ بیا د هدن او الملکو د الله نوم وایم او که نه یې زما ګنټه پوره شوې ده، 5 منټ به دا ووایو، نور کلم 12 بجې پورې. د الله د کتاب نه ما لفظ هدن تاسو ته خوښ کړی دی. مونږ په اردو کې هدیه وایو، هدیه تحفه، د مینې نه چاته ورکړي بغیر د لالچ نه. دا په قرآن کریم کې 316 کترې راغلی دی، 314 کرتې راغلی دی، او دا قرآن کریم دپاره 150 صرف قرآن دپاره راغلی دی، او د قرآن متعلق تقریبا 100 کرتې راغلی دی. نو دا تقریبا 250 قرآن دپاره راغلی دی. هدایت، نو دینه مراد دا دی چې د هدایت اصل معنا دا قرآن دی. یا څو آیتونه واورئ، اهدنا الصراط المستقیم، ای له منتسخه لارو ښیي. الله جواب ورکوي
ذالکل کتابو لا ریب فیه هدن دغه کتاب دی او دا هدایت دی. کله چې انسان د ځمکې ته راتلو لومبنی حکم داو قلنا مونږ وویلې اهبطوا کوز شئ منها د جنت نه جمیعا ټول فاما یاتینکم مني هدن که تاسو ته زما طرف نه هدایت راغی یعنی قرآن راغی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو چا چې د هدایت پیروي وکړله نه به یروي نه به غمجني. نن سبا دوه مسلې څه دي؟ یو امن نشته او یو پریشانی ده. زه خپله مات ګوډ باندې ډاکټر هم یم چې 100 کسان مریضان شمارم نو 99 پکې پریشانی مریضان او دلته نور ډاکټران صاحبان هم ناست دي. چا چې د هدایت پیروي وکړله هغې باندې به امن هم وي هغې به پریشانه هم نه وي. دا د قرآن کریم د دې ځمکې لومبنی حکم دی د الله تعالی. دې نه مخکې ځمکې دپاره بل حکم نه و شوی. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په سورت طه کې الله تعالی فرمایي اهبطا منها جميعا آیت نمبر 123 کې تاسو ټول کوز شئ دي جنت نه بعضکم لبعض عدو تاسو کې ځنو دپاره ځنو سره دشمني شوله شیطان او آدم دواړه دشمنان یې. فاما یاتینکم مني هدن که زما طرف نه تاسو ته هدایت راشي فمن اتبع هدایا چا چې پیروي وکړله زما د هدایت فلا یضل ولا یشقا. بس دا دوه آیتونه زده. فلا یضل گمراه کېږي به هم نه ولا یشقا بدبخته به هم نه جوړېږي دی. دا به بدبخته نه وي. دا اسمان کې حکم دی لا انسانیت ځمکې ته سره لا راغلی نه دی. هغه ځای نه الله ورته وایي ځمکې ته چې لاړې زما هدایت لاس کې ونیسه نه به بدبخته شي نه به ګمراه شي. دا د هدایت معنی ده. نو اوس کې ډېرې آیتونه نور هم ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما پیغمبر لګلې دی دو شیونو سره یو مې حق دین ورکړی دی یو مې قرآن ورکړی دی دې دپاره چې دی غالبه شي. الملکو بادشاه لفظي معنی بادشاه نه دی د الله نومونو نه. لفظي معنی مختار کل عربي کې د ده معنی سیوطي کړې ده ډېره بهترینه ده. صفات الملک وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير الذي له تصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلمي والسفلي. هغه ذات چې ټول اختیار هغه سره دی. که اسمانونو اختیار دی که د ځمکې اختیار دی که د ځناورو اختیار دی که د میاشتې او د سپوږمۍ اختیار دی. خو چې څه اختیار دی اصل اختیار الله سره دی. دته ملک وایي. دا په قرآن کریم کې 118 کرت راغلی دی. 118 کرت راغلی دی. لکه مثلا فتعالى الله الملك الحق. الله دی هغه صحیح بادشاہ دی او هغه ملک دی په حق او هغه لپاره اختیار دی. دا ملک ته کوم اول خوښ کړی دی دا ولې وره بیا دې معنی باندې نور خپويږي. تاسو ما د رب معنی کړی و. رب کې مې درې معنی کړی وي خالق رازق او مالک. اختیار به د الله ای د دغه خبره به الله پوښتنه کوي. اختیار به د الله ای نو دا هغه اختیار دی د الله. دا اختیار به الله ته ورکوي. دا به ته په خپلې مرضي نه کوي دا به الله ته ورکوي. نو فتعالى الله الملك الحق. الله دې فرشتي او بادشاہ دې هغه بل بادشاہ نشته هغې نه. سورة سجده آیت نمبر 5 يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ټول تدبیر د اسمان او د ځمکې دا الله کوي. مدبر الله دی تدبیر الله کوي. سورة سجده آیت نمبر 5
सूरत बुरूज आयत नंबर 16 فعال لما يريد څه چې خوخه یې هغه کوي بادشاہ خدا سی اختیار خدا ته حاصل دی څنګه بادشاہ څنګه مانی بیا الله تعالی فرمایي سورہ بقرہ آیت 107 الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض ولته پدې نه پوهیږي چې الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکو دی بیا الله تعالی فرمایي آیت نمبر 111 کې بنی اسرائیل 111 بنی اسرائیل يوصل يورسم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الله سره ودي بادشاہي کې هیڅوک شریک نشتا رب باندې تلاشا حاکمیت دی الله ته ورکړی دی بل څوک په کې نه شریکي او چې کله هغه د بادشاہي جوړوله هیڅوک هغه سره شریک نه وو او نه هغه دپاره ضرورت وده دی نه هغې ته ضرورت وو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة ملک لومبنی آیت دی الله دپاره دا بادشاہي او هغه په لاس کې تبرکات هغه سره دي دا کاڼي د پلانې الله وایي دې کې تبرک نشته الله د نوم کې دی الله په ذات کې دی آخري حدیث واوره بس دا خبره بیا ختمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله قیامت په ورځ الله تعالی دا خلق را پاتې او بیا به دي خلکو ته وایي د ځمکه او د اسمان دا به داسې په یو لاس کې واخلي او بیا به وایي انا الملک زه بادشاه یم انا دیانو این الملوک الارض نن خو ما لاس کې اختیار دی ا د ځمکې بادشاهان څه شول هغه فرعونیان څه شول اداوې به چې کولې هغه کم دي نن خو زما لپاره بادشاهي ده بادشاه نن زه یم این الجبارون زورور به چې ځان ته ویلې هغه څه شول این المتکبرون تکبر به چې کوه هغه څه شول هغه ورځ یو بیا څوک د دې جواب ورکولی نشي الله دې دا څه چې مونږ وویل الله دې په دې مونږ پوه کړي الله د عمل کولو توفیق راکړي الله هغه تکلیفونه ته مونږ دپاره آسان کا هغه تکلیفونو کې که خیر نه وي الله مونږ ته پکې خیر واچوه ته حاجت روایې زموږ حاجتونه پوره کا مونږ ته د قرآن آسان کا مونږ په دې پوه کا ژوند هم په قرآن راکړه الله مرګ هم په قرآن باندې راکړه الله یا الله یا رب داسې وخت کې چې کومه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده د خیر ځان او د امت دپاره الله هغه دعا زمونږ په حق کې هم قبوله کړه کم شي نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده شر نه ځان او د امت دپاره الله هغه شر نه مونږ هم بچو ساته وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك